أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 84 فقاتل پست جنگے گا فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی لا تکلف نشت دے ذمہ داری پتا باندی الا نفسک مگر د خپل ځان یعنی د نور ذمہ داری پتا باندی نشت دی الا نفسک مگر د خپل نفس وحرض المؤمنین او رغبت ورکړې مؤمنانو ته ترغیب ورکړې مؤمنانو ته د جهاد عسى الله امید دي چې الله ايكف دا چې بن بغړي باس الذين جنگ ده کسانو کفرو چې کافران دي والله الله پاک اشد باسا سخت په اعتبار د جنگ سره په لحاظ د جنگ سره واشد تنکیلا او سخت په سزا ورکولو کې یا په بدله اغستو کې دی آیات کې اصل کې دې شانی نزول دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ احد نورست جنگ احد دا په شوال کې شو د اختر وړوکی اختر په میاش د دې جنگ احد نورستو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابو سفیان سره وعده کړی و چې په ذی قعده کې ان د اختر وړوکی اختر نورستو چې کوم میاش راځي ذی قعده په ذی قعده کې ومونږ او تاسو بیا د یو بل سره جنگ کو د بدر په مقام باندې یعنی جنگ بدر چې په کم ځای کې شوی دی نو په دغه ځای کې به زمونږ او تاسو دوباره مقابله وي دوباره به جنگ کو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وعده کړی و د جنگ احد نورستو چې په د جنگ بدر څنګه جنگ بدر هډومبه جنگ شو مسلمانانو ګټلی او بیا به جنگ احد شوی دی د جنگ احد نورستو نبی علیه السلام د ابو سفیان سره وعده کړی و چې د بدر په مقام به یو پیر بیا مونږ او تاسو د یو بل سره مقابله کو مونږ به درنه ان شاء الله ګټو لہذا ابو سفیان سره نبی علیہ السلام دا وعده وکړه نو چې کله دا وعده وکړه او ذی قعده شروع شولانو نبی علیہ السلام د خپل وعده پوره کولو د پاره مسلمانانو د اوج جهاد د پاره وځو د جهاد د پاره نبی علیہ السلام وتلو نو چې کله صحابو ته دا خبره وکړه د دینه مخکې جنگ احد شو صحابه به زخمی شو نو بعض کمزوري مسلمانان او منافقان عام منافقانو او بعض کمزوري مسلمانانو دغه په طبيعت باندې دا خبره صحیح ونه لګیدل ګرانه به لګیدل دغه مسلمانان به زخمی شي هم ډیر زیات او نیمه د جنگ نراغلی خو یو میا شو منسک بیا د جنگ د بار نبی علیہ السلام تیارول په دې باندې الله پاک جل جلاله دا آیت نازل چې فقاتل فی سبیل الله ته جنگ کو فی سبیل الله پلا رد الله کی نبی علیہ السلام ته الله فرمایي کو تاسو سګنت تیاری کینو ته یوازې د الله په لار کې جنگ ته نه تنها لار شه خپل وعده پورا کا او د بدر میدان ته وګوزه او الله ول بیا ورستو چې کوم دی او پېښنګوي ورګي چې امید دی چې دا کافران به جنگ د غاړه کې نه دي به جنگ نه بن شي دی به او تختی او اک شان دی او شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 70 کسانو سره میدان د بدر تر ووتو د جنگ بدر میدان ته هغه تر اوت نبی علیہ السلام د 70 کسانو سره او چې څنګه را اوتو د کافرانو د ابو سفیان دی بزرونو الله روب را وست مسلمانانو هغه او تختدل او جنگ اونو شو دغه مسلمانانو ته فتح او کامیابی الله ورکړ نو به الله فرمایي چې فقاتل فی سبیل الله ته jihad کو په لار د الله کې تنها الله نبی علیہ السلام ته فرمایي چې کو تاسو هیڅ حکم jihad لنوزي ته یوازې وځه لا تکلفو نشته د ذمہ داری پتا باندې الا نفسک مگر د خپل نفس د دې خلکو په زور jihad د لپاره استل دا پتا باندې ذمہ داری نشته دي ستا په خپل ځان باندې وسته په خپل اوزه
او خلق په زور باندې جهاد لپاره مرو باسا. نو لا تکلف نشته د ذمہ داری پتا باندې الا نفسک مگر د خپل ځان، مگر د خپل ځان ذمہ داری در باندې شته چې یوازې اوزه او خلق په زور باندې تنشي استلی. دویمه جمله کې الله فرمایي چې وحرض المؤمنین او رغبت ترغیب ورک مؤمنانو ته. ترغیب او ورک کو سو قوت ټیک ته په زور تنشي استلی. په زور مکلف صرف ته د خپل نفس د خپل ځان ته یوازې اوزه او نور ته ترغیب ورکا کو سره اوتل جوړه راخدا او کو سر سو کو وتل جو بیا ډیر راخدا الله بستا مدد کی. وحرض المؤمنین او رغبت ورکا ترغیب ورکا مؤمنانو ته په جهاد باندې. فقاتل پس جهاد کو فی سبیل الله پلا رد الله کی. لا تکلف نشته دی ذمہ داری پتا باندې د نور خلقو الا نفسک مگر د خپل ځان ذمہ دار یې په خپل باندې ووزا. وحرض المؤمنین او رغبت ورکا مؤمنانو ته په جهاد باندې، ترغیب ورکا مؤمنانو ته په جهاد باندې. عسى الله امید دی چې الله ای یکف ببن کړي باس الذین جنگ دها کسانو کفرو چې کافران. امید دی چې الله به دا جنگ بن کی. الله جل جلاله پیشنګوئی ورکړه چې الله پاک به دا جنگ بن کی دا کافرانو په زړه باندې بروب راولي دی به مغلوب شي او به تختی او تاسو ته به دغه شان مفت کی کامیابی او فتح ملوش. والله الله تعالی نو الله به شنګوي ورکړه داوای کې خودله وزدل الله فرمایي چې والله په دې باندې الله پاک دلیل فرمایي چې والله الله تعالی اشد ډیر سخت باسن د جنگ په اعتبار سره الله سره څوک جنگ نشي کولی. بس تنها وزه الله تعالی فتح او کامیابی درک. فتح او کامیابی دا په کثرت او په ډیروالی سره نه ده، دا الله په مدد سره. جنگ بدر کې 313 مسلمانانو، بل طرف ته کوم دي کافران دا زر کسانو، خو مسلمانانو ته الله فتح او کامیابی ورکړه، د الله مدد ورسره. جنگ احد کې مسلمانانو سره کوم دي اوزارم برابر او اسلام برابر و ډیروم، خو الله ورلا ظاهری شکست ورک. جنگ یرموک کې د رومیانو سره ولکه کسان ولکه فوج د رومیان او مسلمانان 36 یا 35 هزار. او چې کله جنگ شروع شو د کافرانو نه 1,03,000 دا مردار کړو او په مسلمانانو کې صرف 3,000 مسلمانان شهیدان شو او فتح کامیابی الله پاک مسلمانانو ته ورکړ. نه د 35-36 هزار ته وګوره او 7 लाख ته وګوره. خو چې الله د سره مل نوی رحمانه که لخر در سره یک تنهایی چې الله در سره مل شو کنه کو ته یک یوازي الله فتح او کامیابی تاسو لدرک. د قادسی په میدان کې امین هذه الامه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه دا چیف کمانډر د لخر، او خالد بن ولید رضی الله عنه د یو دستې مشر کمانډر. نو خالد بن ولید رضی الله عنه ته فرمایل چې کافران په مقابله کې 60,000 کسان دي. 60,000. خالد بن ولید ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته فرمایل چې حضرت ډیر ستړي شو، د سکار اوکا د دې 60,000 کسانو مقابله به صرف په 60 کسانو باندې. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه به خاموش شو، او د خالد بن ولید رضی الله عنه جذبه ته وکتل اجازه ورکړ ورشه. او چې څنګه لاړو یو طرف ته 60 کسان دي 60، بل طرف ته 60,000 دي، یو په زر باندې دغه زیات. او چې کله مقابله شروع شوله نو خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل لخر چې کوم دي مشري کوله او وې دانګل، یو طرف ته 60 بل طرف ته 60,000. هغه 60,000 له الله پاک جلهو هغه شکست وخړو او دغه چې کوم 80 مسلمانانو هغه ته الله فتح او کامیابی ورکړ. او په 80 مسلمانانو کې د قادسی په مقام باندې صرف 10 کسان شهیدان شي او د 50 ته الله پاک چې کوم دی کامیابی او فتح ورکړل او 80 زره چې کوم دی سه قتل کړل شي اوس غلط. نو دا په کثرت سره چې د الله مدد در سره وي نو تنه تنه هم jihad د پروز الله بدل فتح او مسلمانان ډیر چې کوم دی به کس شي وي زګه چې jihad نشته دی او د jihad خبرې هم نشته. اسرائیل دوره غونډه کې مل د ټوله دنیا په مخه باندې راغسته ده او په ټوله دنیا کې زیات مسلمانان ټول مسلمانانو له بن ورسي. چې کله انسان کې ایمانی غیرت پیدا شي د یو مسلمان یو نو دې چې کوم دی د ټوله دنیا لپاره بس. او چې ایمانی غیرت بګینې نو دغه خبره ګډه بيزي خو کنډګونه ګرځي، خو یوې چاړې لا په زرګونو خربوزې راواخله یو چاړه پس راواخله ټول خربوزې کټ. دک شند مسلمانانو مثال دینن سم ډېر کمزوري شوی دی د وجه اسرائیل او امریکا دا چې کوم دی په ټول مسلمانانو او ملکونو باندې حکومت کوي. نو دلته الله فرمایي
چې عسى الله امید چې الله ان یکف دا چې بن بغړي باس الذين جنگ د ها کسانو کفرو چې کافران دي یعنی جنگ به بن کړي پغي باندې بروب راولي غي به تختی اک شان دی او شو ابو سفیان سره د خپل ملګرو او تختیدو مسلمانانو او یا کسانو غي ته الله فتح او کامیابی ورک والله الله تعالی اشد سخت باسن د جنگ په اعتبار سره او اشد او ډیر سخت تنکیل د سزا په اعتبار سره الله سزا ورکول دنیا کې هم او آخرت کې هم په دې اعتبار سره الله سخت دی د جنگ په اعتبار سره هم یعنی د الله سره هیڅ څوک جنگ نشي کوي فقاتل بس د جنگ گوا جهاد گوا فی سبیل الله بلا رضا الله کی لا تکلف نشت دی ذمہ داری پتا باندې د نور خلق جهاد لد بوتللو الا نفسک مگر د خپل ځان ذمہ داری وحرد المؤمنین او ترغیب ورک مؤمنانو ته جهاد اس الله امید چې الله ان یکف بن بغړي باس الذین جنگ د ها کسانو کفرو چې کافران دي والله الله تعالی اشد سخت باسن د جنگ په اعتبار سره واشد سخت تنکیلات سزا په اعتبار سره فقاتل بست جهاد کا فی سبیل الله بلا رضا الله کی لا تکلف نشت دی ذمہ داری پتا باندې د نور خلقو د جهاد له بوتللو الا نفسک مگر د خپل ځان ذمہ داری در باندې شته دی وحرد المؤمنین او ترغیب ورک مؤمنانو ته اصل د جهاد او حرد المؤمنین او ترغیب ورک مؤمنانو ته د جهاد اس الله امید چې الله ان یکف ببن کړي باس الذین جنگ ده کسانو کا فروج کافران دي والله الله تعالی اشد سخت باسن د جنگ په اعتبار سره واشد تنگیلا او سخت د سزا په اعتبار سره الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه برحمتك يا رحمن